السلام علیکم. زه یم شعیب، تاسو ګورئ ډاکټر ډېری شعیب. نن به مونږ خبره کوو د میزل باره کې، هم ته چې مونږه اردو کې حسره وایو او پښتو کې ورته پړسو کې هم وایو. دا چې کوم مونږ سره بیماري ده، دا مونږ سره یو وایرل بیماري ده، کومه چې بل انسان ته ډېر په اسانه باندې چې کوم دی منتقل کېږي. که هغه زکام وي د هغې سره هم کېږي، که د چا کفنګ وي، ټوخی وي، هغې سره هم چې کوم دی په اسانه منتقل کېږي. او د دې علاج څه دی او دې نه به مونږ ځان څنګه ساتو. دا چې کوم دی مونږ سره یو وایرل ډیزیز دی، یو بیماري ده، کوم کې چې کوم دی په مونږ باندې دانې غوندې راخیږي. مکمل بدن چې کوم دی هغه د دانو نه ډک شي. ورسره چې کوم دی زمونږ بخار شي، تبه شي، کم سے کم چې 101 مونږ سره ټمپریچر شي، زکام هم ورسره شي او ټوخی هم ورسره وي، سترګې هم ورسره سوځي. د دې چې کوم دی دا سمپټمز دي او اکثر د دې چې کوم ټمپریچر وي هغه 102 101 وي. د دې چې کوم پیریډز وي مطلب چې 10 دن نه واله تر 15 ډې پورې چې کوم دی، د 10 ورځو نه واله تر 15 ورځو پورې چې کوم دی دا مونږ سره وي. او د دې علاج څه دی؟ د دې ډېر سمپل علاج دی. تاسو یې هم په کور کې هم کولی شئ او ډاکټر سره چې کوم دی تاسو رجوع کړئ، ښه خبره ده. چې تاسو کور کې ټریټ کوئ نو دې لپاره چې کوم دی انټاهسټامین تاسو ورکولی شئ، انټي پایریټک چې کوم دی هغه ورکولی شئ. ټمپریچر زیات وي نو تاسو پیراسټامول ورکړئ. ورسره چې کوم دی که الرجي وي، مطلب خارښ مارښ زیات راځي او سنیزینګ هم وي، که پوزې ورسره هم بهیږي او خارښ مارښ پرې ډېر وي نو تاسو ورسره سیټرزین شربت هم ورکولی شئ. که چېرته واړه وي سیټرزین شربت ورکولی شئ. پیراسټامول شربت کوم چې پیناډال دی یا بروفین خو مه ورکوئ، خیر خو پیناډال چې کوم دی ورکولی شئ. او ورسره څه انټي بایوټکس نشئ ورکولی. که چېرې بیا هم تاسو انټي بایوټکس ورکوئ نو ویلوسپ چې کوم دی هغه ورسره ورکوئ. انټي بایوټکس دا درې کمبینیشن کې ورکوئ. انشاءالله چې کوم دی 15 ډې نه چې کوم دی د 15 ورځو نه به مخکې د دې چې کوم میزلز دی انشاءالله به ختم شي او د یخوالي نه ساتئ. او بل دا چې د دې لپاره تاسو احتیاط دا کوئ چې داسې مریض وي نو هغې ته هر څه بیډ، کمبل چې څونه هم څه وي هغه ورته بیل کړئ نو انشاءالله تاسو ته به هم نه لګي. بل دا چې د ویکسینو خاص اهتمام کوئ د دې ماشومانو لپاره چې تاسو دا ویکسین وکړئ نو د میزل بیا به ماشوم ته دا نه لګي. دغه رنګې ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو سو مچ.